أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ننني درس کی بھائی انشاءاللہ العزیز سورۃ انعام پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 15 آیات نمبر 124 125 و آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې کله هم دې تراشي نو د الله د طرف نه سنخه نو دی وایي چې لن نؤمن حتی نؤتى مثل ما اوتی رسول الله، مونږ تر هغه وخته پورې ایمان نه راوړو تر څو پورې چې مونږ له هم راکړی شي څنګه چې پیغمبران له ورکړی شوي دي. تفسیر خازن کې چې نو هغه لیکلی دي وایي چې دا آیات د ولید بن مغیره په باره کې چې نو هغه نازل شو. دا د مکې د سردارانو چې نو هغه یو سردار دی. د حضور علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل ویل چې الله رب العزت نو هغه ته پیغمبر جوړ کړی، تعالی الله پاک پیغمبري درکوله، نو مالې ولی نه راکې زه ستا تصدیق علیاذ بالله دای پورې نه کوم چې سو ما ته هم چې نو هغه داسې وحي وشي. ځکه زه ستا نه مال کې سیوایم، اولاد کې د نه سیوایم، نو چې زه ستا نه په مال کې هم سیوایم، په اولاد کې هم سیوایم، تو یو یتیم چې نو هغه رالوی شوي، نو چې تعالی الله پاک پیغمبري درکې تا ته وحي کوي نو ما ته دې هم داسې وحي وکړی شي، نو هله به زه ایمان راوړم. بعضې چې نو هغه دویم قول یې پکې ذکر کړی دی چې دا آیات د ابوجهل په باره کې نو هغه نازل شو. ابوجهل چې دی نو هغه کله چې حضور علیه الصلاۃ والسلام الله پاک پیغمبر جوړ کو، نو ابوجهل وی چې تمام خیرونه سوره چې دی نو هغه عبد مناف چې نو هغه قبیلې ته میلاو شو. دا قریش او قریش کې بیا چې نو هغه دوی ول حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کوم خاندان کې ولو د چینو حاجیانو اوبه ورکول، د حاجیانو خدمت، د بیت الله شریف خدمت، دا ټول د دو په قسمت کې هر خبره ده دی. اوس آن تر دې چې پیغمبري دوره لوی منصب دی دا هم الله دوی له ورکړله، نو زه خو چې نو هغه ایمان پې نه راوړم تر څو چې ما ته هم داسې وحي نه شوي. نو الله رب العزت دا آیات راولېږلو چې ګوره دا نبوت دا کسبي شیز نه دی، نبوتو دا محض د الله اعطا دا د الله ورکړه ده، دا کسبي شیز چې نو هغه نه دی. او که چا داسې دعوه وکړله نو دا سړی چې نو هغه د امت په اتفاقه فیصلې سره دا سړی چې نو هغه د کافر دی. نو الله رب العزت وی چې دا کسبي نه دی، کم کار چې د کسب دی اقوا کا، ولایت شولو، ولی جوړېدل شولو، ابدال جوړېدل شول، قطب جوړېدل شول، غوث جوړېدل شول، چې څومره لوی مقامونه دي دا ټول چې نو هغه کسبي دی. پای کې انسان ځان له څومره محنت کوي بدن کې دوره ورته الله پاک مقام ورکوي. پاتې نبوت، نو نبوت دا د الله رب العزت چې نو هغه خوښه ده چاته چې الله پاک غواړي نو د هغوی له نبوت ورکوي. او دې کې نو هغه مخکې حالات انسان خلکو معلومي، نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام بچپن چې نو هغه د نیکۍ نه ډک ولو، او د دې بچپن چې نو هغه د حرامي توب نه ډک و. نو ځکه الله وایي الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله ته ښه پته ده چې الله پاک خپل رسالت خپله پیغمبري چې نو هغه دا چا له خپل پیغام رسول، یعنی پیغمبرۍ دغه منصب چا له ورکي. نو الله ته پته وه چې د دې لایق صرف او صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او دا د ایمان او عقایدو نه دا خبره ده چې الله رب العزت دنیا ته 1,40,000 کم و بیش پیغمبران را لېږلي، چې د ټولو نه وړاندې پیغمبر حضرت آدم علیه السلام او د ټولو نه اخرنی پیغمبر چې نو هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دې نه وروسته چې نو هغه که چا د پیغمبرۍ دعوه وکړله نو دغه دعوی چې نو هغې خطا ده.
لکه مثال په تور کې داسې ډېر شی چې دی نو هغه دغه ملعونین تیر شي. زمونږ په دې ملک او علاقه کې لویه فتنه چې دی نو هغه قادیاني ده. میرزا غلام احمد قادیاني ملعون دی چې دی نو هغه هم د نبوت دعوه کړله. بیا د ده زوی چې دی نو هغه یو کتاب لیکلی دی سیرت مهدي. نو بیا په هغې کې چې دی نو هغه د لیکلی دی چې زما دغه پلار چې دی نو هغه هم پیغمبر و العیاذ بالله. او بیا وی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت چې دی نو هغه 300 چې دی نو هغه معجزې ورکړي دي او 3 او زما پلار ته سره چې دی نو را سره سوی دا هغه سره 10 لاکه چې دی نو هغه وي. اوس عجیبه خبره ده دلته دا وي بیا مخکې چې کتاب لیکلی دی پلار یې په کتاب لیکلی نو هغه وایي چې زه ذلي پیغمبر یم، یعنی ما باندې د حضور سوری شوی د هغه ذلي یم نو زه د نبي علیه صلات وسلام چې نو هغه سوری سایم نو ما ته چې نو هغه نو اصل ته چې نو 3000 معجزې میلاویږي او نقل ته سوري ته سایه ته چې نو هغه 10 لاکه میلاویږي. نو دغه او بیا زمونږ چې نو هغه الله دی عفو وکړي زمونږ ملک کې وګوره دنیا خلک په هغې پسې هم ورفسې دي. بجلیګر رحمه الله چې دی نو هغه قول اکثر یا شي هغه پر روی زمین داسې فتنه نشته چې کومه فتنه په پاکستان کې نه او پر روی زمین چې دی نو هغه داسې د عقل نه خلاص قوم نشته کم چې د پاکستان دی. دې کې اوس هغې کې هم چې دی نو خلک په جنګ هم کې دلایل هم کې دغه کوي. نو د دوی نه او بیا د دې چې څومره مصنوعات دي نو د دې نه چې دی نو هغه مکمل طور باندې بایکاټ پکار دی. ولی ځکه دغه چې دی نو هغه د حضور په ګستاخۍ کې چې نو هغه شاملېږي او ما او تا چې دی نو هغه په ناخبرۍ کې د هغې حصه جوړېږو. اوس د دې چې څومره هم چې دی نو هغه شیزونه دي اشیای خوردنوش دي یا د دې سره علاوه نور چې څومره شیزونه دي نو د دې دغه پیسې ځي او دې دغه د مسلمانانو د ګمراه کولو دپاره چې دی نو هغه لیکي. خصوصا زمونږ اواز چې کوم ځای پورې رسي نن سبا تاسو وګورئ باغات چې دی نو هغه را رسېدلي شلتالان شول الوچۍ خوبانۍ داسې نور څومره ده نو په دې کې د هغوی چې دی نو هغه د 2 کاټنې ډېر زیات استعمالیږي یو ناصر کاټن او یو ظاهر کاټن دا دواړه چې دی نو هغه د دوی دي نو د دې د دغې کاټنو استعمال چې دی نو هغه ونه شي. د نور کې چې څه خدای مقدر لیکلي هغه به کېږي. الله پیغمبر باندې چې دی نو هغه سړی ننګ وکړي الله رب العزت به وله د دغې نه ښه منافع ښه ګټه چې دی نو هغه به وله ورکړي. اوس دغه شیزونه او چې دا موږ ناکامه کړل دا وانغستلی شول دوی به پخپله چې دی نو هغه دوی ته دغه نقصان ورسي. خو که چېرته موږ دغه کېږو نو ګویا چې دی نو دا د هغوی سره تاون دی لوی چې دی نو هغه ګناه نو دې وجې نه د دوی د مصنوعاتو د دې شیزونو چې دی نو هغه ځان وساتو. بیا به ستاسو ذهن کې هم راځي شاید اکثر بعضې کسان پکې اکثر دا سوال وکړي ما خو چې دی نو هغه د غیرو خو هر شی استعمالو نه دا چاینا والا دی دا جاپان والا دی دا چې دی نو انډین دی دا پلان کې دی دا پلان کې دی. نو یو دا یاد ساتئ یو هغه دی چې کم سړی ځان ته چې دی نو هغه کافر وایي نو دغه کم کافر دی د کافرو سره معاملات شته د زوګوره هدایت چې دی نو هغه راواخلی په هغې کې چې څومره معاملات دي د کافرو سره معاملات شته هغه جایز دی آتات ویلی کېږي دی خو ځان کافر نه تسلیموي نو د دې کس سره د معاملات چې دی نو هغه شرط ناجایز دی ځکه دی خو ځان کافر تسلیموي هم نه او دی چې دی نو هغه کافر ځکه د زمونږ عقیده ده الله رب العزت دغه اخرنی پیغمبر دی نو الله وی حیث یجعل رسالته نو دی وجې نه دوی شیزونه د هغه دی نو ناجایز دی خو د الله خوښه ده والله خپل پیغمبر اخرنی پیغمبر هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی. سیصیب الذین الله وی زر دی چې دی نو هغه به ورسېږي کسانو ته اجرمو چې څه دي ګناهګاران دي صغار ذلت و رسوایی عند الله د الله د طرفه دنیا کې ورته هم چې دی نو هغه دغه ذلت او رسوایی چې دی نو هغه ورسېدله دغه مردار دغه بدبخته چې دی نو هغه وګوره ټوله دنیا بې ګواه ده په کوم ځای کې چې دی نو هغه ورته مرګ رالو او بیا د آخرت کې د الله سره چې دی نو هغه همیشه دپاره چې دی نو هغې رسوایی ده و عذاب شدید بما کانوا یمکرون او سخت عذاب به ورکولی شي په سبب د هغې چې کم دوی بد تدبیر مکر کولو. فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام اوس چاته چې الله پاک غواړي نو الله رب العزت د ده ته هدایت کوي نو د ده سینه چې دی نو هغه کولاو کې اسلام طرف ته شرح دا څه ته ویلی کېږي نو یو معنی چې دی نو هغه حضراتو کړې ده چې شرح په معنی چې دی نو هغه د فتحه ده ان شرحه ان فتحه کولاوېدلو نو الله رب العزت چې د چا ته وغواړي هدایت کوي نو د ده زړه چې دی نو هغه کولاو کي
او دویم په معنی چې دی نو هغه د رڼا سره نو د زړه ته نوري ایمانی چې دی نو الله پاک اوس کی نو چې چې الله پاک د هدایت اراده وکړي نو د انسان زړه د سینه الله پاک اسلام ته کولا وکړي د دین اسلام احکامات داغه خبره داغه حکمونه دا دل چې نو هغه خون ورکړي دغه تذکره چې نو هغه دل خون ورکړي او چې الله پاک د غنی غختلی نو الله رب العزت بیا دا کارونه چې نو هغه ګران دا کیږي حاکم صاحب چې نو هغه په خپل مستدرک کې امام بهقی رحمه الله چې نو هغه شعب الایمان کې روایت چې نو هغه نقل کړی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا هغه مفهوم چې نو هغه د معرف القرآن کې چې نو حضرت مفتی صاحب رحمه الله چې نو هغه ذکر کړی هغه د کړی وی چې کله د آیات نازل شو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی ذکر د الله رسول چې نو هغه د دې مقصد د څنګه د انسان د زړه چې نو هغه کولاو شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې د دین چې نو هغه کارونه دین باندې عمل کول د آسان شي د سره محبت او داشي دنیا نه بیرغبتی پیدا شي اخرت طرف ته چې نو هغه محبت او شوق چې نو هغه پیدا شي مرګ ته چې نو هغه یادول چې نو هغه شروع شي نو ته پوه شي چې د انسان توس الله پاک چې نو هغه د هدایت چې نو هغه اراده کړی ده او کم انسان ته چې دغه نوي نو د هدایت نو هغه اراده بیان ده شوی نو الله دې کې چې الله موږ ته هدایت نو هغه وکړي او دغه هدایت باندې دی الله پاک استقامت هم نصیب کړي نو دې وجه نه هدایت سوال وای دا تاسو کوی او چاله چې غواړي الله پاک ایذله چې گمراه کې هغه لره یجعل صدره ضيقا نو الله پاک د دې د سینې چې نو هغه تنگ کې حرجن سم تنگ غصې نه ډکه نو د سینه سخت شي تنگ شي د بیا دین او د دین احکامات د حضور سیرت د حضور سنت دا ټول چې نو هغه دې طرف ته د سره میلان د سره کېږي نه او دغه خبره دا چې ورته کې نو د باندې د بور کېږي د باندې چې نو هغه ساړو بي راځي تنګيږي نو د چې په شي چې د توس چې نو هغه د زلالت چې نو هغه اراده شوی د توبه استغفار چې نو هغه وکي اوس حرج ست ویلې کېږي نو یو پر حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ دا چې نو هغه تلاوت کوم نو چې د آیات رالو نو وی نو هغه څوک شته د باندې چې نو هغه عربیان څوک شته ځکه دا همیشه دا چې نو قانون دستور راغلی چې اصلي جمع دا چې نو هغه په باندجاتو کې کلو چې نو علاقو کې ویلې کېږي بهر د خارج چې نو هغه خلط ملت وي نو پای کې چې نو هغه د بنو کنانه یو کس ناس ولو عربي چې نو هغه صحابي تابعي نو هغه د بنو کنانه یو باندې چې صحابي چې نو یا تابعي شته هغه ته وی حرج چې نو هغه مل حرج فیکم تاسو کې حرج چې نو هغه څه شي ته ویلې کېږي نو هغه ورته فینا الحرج زمنګ پنځ باندې چې نو هغه حرج الشجره التي هغه ونی ته چې نو هغه ویلې کېږي چې هغه د ګڼو ونو په مینس کې وي او داغه ته چې نو هغه نه درای د چرواهه چې نو هغه داغه رسای کېږي نور ته د بيزو کېږي نور ته د بل یو وحشي زناور چې نو هغه کېږي د یو شی ورته هم نه کېږي د ټولو شیزونو د غوړن چې نو هغه محفوظ وي د نور ورونو چې نو هغه په منځ کې ګیره شوی چې څوک هم داغه ته نشتلې داغه ته د چا رسای نه کېږي نو وی دغه ته حرج ویلې کېږي نو هغه بالکل د منافق زړه د کافر زړه هم دقه شانتي دې چې نو هغه د هدایت نور رڼا چې نو هغه د تلل دا ورته بالکل چې نو هغه نه کېږي دا دغه هدایت نه د رڼا نه چې نو هغه محرومه دا بالکل دقه شانتي لکه څنګه چې دقه وری نو حرج دغه ته ویلې کېږي ځکه مونږه مانو وکړل په سخت تنگ سره کانما يصعد في السماء دې سوي لکه دې چې څوک په زور اسمان ته خيږي اسمان ته خيږي څنګه چې دغه ګران وینو د دقه شانت د دین حکم پورا کول په دین باندې عمل کول چې نو هغه ګراني کذالک یجعل الله الرجس دا شانتی الله پاک چې نو هغه ګرځي ګندګي لره پلیتۍ لره ګناه لره علی الذین پای کسانو باندې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي الله دې موږ ته ایمان کامل هدایت کامل نصیب کړي وإذا جاءتهم وهر کله چې راشي دوی ته آیت سنخ قالوا نوای لن نؤمن منګ ایمان نراړو حتی تر دې نو اتا چې راکړې شي موږ ته مسلمه پشان د هغه اوتی رسول الله چې ورکړې شوی دی د الله پیغمبرانو ته الله پاک عالم خپوا دی حيث يجعل رسالته چې چاته ورکړې رسالت خپل پیغمبري سيصيب الذين زرد چې وبرسيږي کسانو ته اجر
انهم چې مجرمان دي صغار رسوایی عند الله د الله د طرفه د الله سره وعذاب او عذاب شدید سخت بما كانوا يمكرون په سبب داغي چې دوی به بد تدبیرونه مکر کولو فمن يريد الله او چاته دی اراده وکړي الله پاک ايهديه چې هدایت وکړي هغه ته يشرح نکولا او کې صدره سینه داغه للاسلامي اسلام ته ومن يريد او چاته چې غواړي هغه الله پاک ايضله چې گمراه کړي هغه لره يجعل صدره نو وګرځي داغه سینه ضيقا تنګ حرجا ډیر زیاته تنګ کانما گویا چې دیم يصعد في السماء خيج چې نو هغه اسمان کې كذلك د قشان يجعل الله غرزي جوړي الله پاک الرس گندگي پليتي على الذين پای کسانو باندې لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي الله